وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. یو ورور تپوس کړی تقدیر په باره کې. نو وروره تقدیر دا د ضروری خبرو نه دی او په دې باندې ایمان راوړل دا لازمي دی او ضروری دی. تقدیر منل دا د ایمان حصہ ده. که انسان داسې چې هغه تقدیر نه مني نو د انسان مسلمان نشي کېدی. ترمذی شریف کی حدیث تے 2145 نمبر حدیث تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا یؤمن عبد حتی یؤمن باربعین چې هغه پوری یو بندا مسلمان نشي کېدی، مؤمن نشي کېدی چې څو پوری د په څلورو خبرو باندې ایمان نه لرلی، څلور خبرې منل نه. نو پای کې یو راضی و یؤمن بالقدر چې څو پوری د په تقدیر باندې ایمان نه لرلی، څو پورې تقدیر نه منلی نو د انسان مسلمان نشي کېدی. دغه شان ابو داود شریف کی حدیث تے 4692 نمبر حدیث او پای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای لکل امت مجوس، دا هر امت دفارا سمجوس تی و مجوس هذه الامت او مجوس د دې امت مجوسیان د دې امت هغه کسان دي و مجوس هذه الامه الذين مجوس د دې امت هغه کسان دي یقولون لا قدر چې هغه وایي چې تقدیر نشته. دغه د دې امت مجوسیان دي چې تقدیر نه څوک منکر دي نو دا د دې امت مجوس دي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې مبارک بیا سخت خبره کړله. نبی علیہ السلام فرمایي من مات منهم فلا تشهدوا جنازته، په دغه ډله کې چې را تقدیر نه مني در دې امت مجوس دي نو چې څوک هم په دیو کې مړ شو نو فلا تشهدوا جنازته، تاسو د هغې د جنازې مونځ ته مه حاضرېږئ. او بیا نبی علیہ السلام فرمایي ومن مرض منهم فلا تعودوهم، څوک چې په دیو کې بیمار شو نو د هغه بیمار پرسي مه کوئ، د هغه تپوس له مه ځئ. وهم شیعة الدجال، او دا د دجال لښکر دی. دا څوک چې د تقدیر نه منکر دي، تقدیر نه مني، دا د دجال لښکر دی. وحق علی الله ان یلحقهم بالدجال، او په الله رب العالمین باندې دا لازم دی، په ځان یې په خپله لازم کړي چې دا خلک به الله رب العالمین د دجال سره یو ځای کوي، هم په دنیا کې او هم په آخرت کې په جهنم کې. خو لیکن تقدیر چې کم دنو دا منل او نور ګڼ احادیث په دې باندې شته دی. د تقدیر د اهمیت باره کې دا ډېره اهمه مسله ده او په دې باندې ایمان راوړل دا د ایمان د ضروریاتو نه دی، د ایمان د لازمي خبرو نه دی، د ایمان اهم جز دی. خو د تقدیر تفصیلی بحث تفوصل او په دې کې ورننوتل، په دې کې بحثونه کول نو دا ښه کار نه دی، د دې نه منع شوې ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی سلسلۃ الصحیحات 3350 نمبر حدیث تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی اذا ذکر القدر فامسکوا، کله چې تقدیر ذکر وکړل شي نو تاسو بن شئ، یعنی پای کې بیا نور مور نه نوځئ، تفصیلی بحث کې مور ځئ او پای کې بحثونه مه کوئ، ځکه ډېر خلک د دې د وجې نه ګمراه شوي دي. ځکه تقدیر الله تبارک و تعالی دا لیکلی دی د هر یو انسان دپاره، لکه مختلفو چیرې لوح محفوظ کې په ازل کې او دغه شان د الله رب العالمین په علم کې، دغه شان کله چې یو انسان پیدا کیږي د مور په خېټه کې نو د هغه د ټولې خبرې تر دې چې دا ولیکلی شي دا شقي دی، دا نیکبخته دی، دا بدبخته دی، دا به څومره رزق خوري، څومره خوراک به کوي، کله به مري، دا ټولې خبرې الله تبارک و تعالی په تقدیر کې لیکلي او دا تقدیر څو ځله دا الله تبارک و تعالی مقرر کړی دی. او خو دې کې بحث کول هغه انسان د ګمراهۍ نه خالی کیږي. وجه دا ده چې د انسان ذهن دې ته نه رسي، بس صرف دومره دله منل پکار دي چې الله رب العالمین تقدیر مقرر کړی دی، الله تبارک و تعالی یو اندازه مقرر کړله او الله تبارک و تعالی د هر انسان دپاره د زندګۍ او دغه شان د هغې دپاره یو ټیم مقرر کړی دی، د مرګ دپاره یو ټیم مقرر کړی دی. دغه شان د انسان د نیکبختیا، د انسان د بدبختیا، دا ټولې خبرې. لکه یو حدیث کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تپوس شو د الله پیغمبر، لکه بخاری شریف کی حدیث تے 4949 نمبر حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل فرمایل وما منکم من احد الا وقد كتب مقعده من النار، نشته پتا سو کې یو کس مگر داغه زی
په جهنم کې لیکل شوی دی. جهنم کې یو ځای لیکل شوی دی او تقدیر کې په ازل کې دا لیک دی ومقعده من الجنه، او د هر انسان لپاره په جنت کې هم چې کوم دنو ځای لیکل شوی دی. نو جنت کې ځای لیک دی، جهنم کې ځای لیک دی، پلان کې به جهنم ته ځي، پلان کې به جنت ته ځي. قالوا صحابه کرام ویل یا رسول الله اذا الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم افلا نتکل علی کتابنا، نو موږ بیا اعتماد ولنه کو، توکل ولنه کو په خپل عمل نامه باندې، په خپل لیک باندې او په خپل تقدیر باندې. بس تقدیر کې سلیکو نو بکو وندع العمل، او عمل موږ ولنه پریدو، بس عمل بنکو څومره اعمال چې دی به پریدو، ځکه تقدیر کې سلیک دی نو به تر رسیږي کنه. قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام وینا اعملوا، تاسو عمل کوئ، کوشش وکوئ، فکل میسر لما خلق له، هر یو کس ته هغه څه آسان کړی شوي دي چې د څه دپاره دی پیدا دی. څوک د جهنم دپاره پیدا دی نو د جهنم کارونه او جهنم ته د بوتلو کارونه دته آسان کړی شوي دي، او چې کوم انسان د جنت دپاره پیدا دی نو دته د جنت کارونه او جنت ته بوتلو والا کارونه دته آسان کړی شوي دي. اما من کان من اهل السعاده، نو کوم یو انسان چې د نیک بختو خلکو نه او د جنتیانو نه فیسر لعمل اهل السعاده، نو دته به د نیک بختو خلکو عمل چې کوم دی نو هغه اساني. و اما من کان من اهل الشقاء، او څوک چې د بدبخت خلکو نه فیسر لعمل اهل الشقاوه، نو دته به د بدبخت خلکو د هغې عمل به ورته آسان کړی شوی. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ثم قرأ فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى، سورة اللیل آیاتونه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ولوستله. نو دینه معلومه شو دا خبره چې ګوره الله رب العالمین تقدیر مقرر کړی دی، خو دې کې دې باندې صرف ایمان راوړل او ایمان دا لازمي دی په دې باندې، که ایمان دې په دې رانهول دا دې نه مانه نو بیا تاسو هغه وعیدات واورېده او هغه حدیث ما تاسو ته پیش کړه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې باره کې حکم دا دی چې واذا ذکر القدر فامسکوا، بس کله چې د تقدیر تذکره راشي نو تاسو بند شئ، تاسو پای کې ډېر ورننوځئ مه، ډېر زیات بحثونه پکې مه کوئ، د ګمراهۍ خطرې پکې. د دې وجې نه علي رضی الله تعالی عنه نه یو سړي تپوس وکړه، کتابونه لیکي سأل رجل علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه، یو سړي د علي رضی الله تعالی عنه نه تپوس وکړه، فقال دې سړي ویل یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین اخبرنی عن القدر، ما تر تقدیر باره کې خبر راکا، په تقدیر باندې مفویه کا، ما په تقدیر باندې پویه کا. نو علی رضی الله تعالی عنہ ورته سوئی فقال طریق مظلم لا تسلکه، دا تور لار ده په دې باندې مزه، دا تور لار ده، طریق مظلم دا تور لار ده، لا تسلکه په دې باندې مزه. فاعاد السؤال، هغه سړي دا سوال دوباره وکړه او بیا یې ویل اخبرنی عن القدر، په تقدیر باندې ما پویه کا، تقدیر نه راله خبر راکا. فقال نو علی رضی الله تعالی عنہ ویل بحر عمیق فلا تلجه، وی دا داسې جوړ دریاب دی چې دې ته مه ورننوځه، بیا به ترې راوتی نه شي. هغه سړي بیا فاعاد السؤال، هغه دا سوال دوباره بیا وکړه، دریم ځل باندې بیا وکړه. فقال نو علی رضی الله تعالی عنہ ورته ویل سر الله فی الارض قد خفی علیک فلا تفتشوا، وی دا د الله تبارک وتعالی راز دی، پتا پټ شوی دی نو معلومات یې مه کوه. دې کې ډېر ورننوځه مه، سر الله فی الارض قد خفی علیک فلا تفتشوا، دا د الله رب العالمین پټ راز دی، پتا یې پټ کړی دی، نو لہذا د دې معلومات چې کوم دی نو هغه مه کوه. نو لنډه خبره دا ده چې تقدیر چې کوم دی نو دا په دې کې ډېر زیات بحثونه کول، دې سره انسان خطا کیږي، دې سره انسان گمراه کیږي. دا هغه مسله ده او هغه معامله ده چې په دې کې انسان انتها ته نشي رسېدی. څه وخته پورې د انسان دا ذهن په هغې باندې کار کوي، څه مقام پورې، څه ځای پورې، خو خو د انسان ذهن په دې باندې کار نه کوي. څنګه چې الله رب العالمین داسې ذات دی چې هغه ته انتها د ټولو فکرونو، د ټولو سوچونو ده، ټولو کائناتو کې سوچ کې خو چې الله ته ورسېږي نو هغه د ذهن کار نه کوي. دغه شان د تقدیر مسله ده چې تقدیر مسله کې ته انتها ته نشي رسېدی، نو لہذا په تقدیر باندې ایمان لرل دا د ایمان لازمی حصہ ده. او پاتې شو دا خبره چې د تقدیر دوه قسمونه، یو تقدیر معلق او یو تقدیر مبرم، چې دې ته تقدیر مبرم ته تقدیر ملزم هم وای
او بل تقدیر معلق. نو دا په نسبت سره بندگانو ته دا قسمونه دي. صحیح شو؟ دا بندگانو ته او ملائکو ته، ګوره ملائکو ته او انسانانو ته، نو ټولو بندگانو ته، مخلوق ته دا هغې ته چې نسبت وکړي نو دا دوه قسمونه دي. یو تقدیر مبرم دی، تقدیر ملزم چې ورته وایي، او یو تقدیر معلق دی. بندگان دا وایي چې دا تقدیر بدل شو، دا بدل نشو، دا بدل شو، دا بدل نشو، دا خبرې کوي. الله رب العالمین په نسبت باندې ټول تقدیر مبرم دی، ټول تقدیر ملزم دی. دا معلق او مبرم چې دوه تقسیم شوی دی دا تقدیر، نو دا صرف د بندگانو په لحاظ سره الله رب العالمین ته خو پته وي دا انسان به دوايي خوري، دا به روغېږي، دا انسان به دعا کوي نو دنه به دا مصیبت لرې کېږي. الله رب العالمین په نسبت باندې تقدیر معلق نشته، بلکې د الله په نسبت باندې ټول تقدیر مبرم دی، تقدیر ملزم دی. نو لہذا الله رب العالمین ته د هر شي پته ده. کله نه چې انسان لا پیدا شوی نه نو د هغه نه الله ته پته ده چې دا انسان به څومره ژوند تیروي، دا به نیکي که بدي، دا به جهنمي که جنتي وي، دا ټولې خبرې الله رب العالمین د مخکې نه لیکلي دي. لہذا په تقدیر باندې ایمان لرل صرف او د دې په تفصیلي بحث کې ورننوتل دا ښه خبره نه ده. والسلام.